باب ما جاء في اللقطة وزوالة الإبل والغنم. دا باسم مکمل په مسلم کې تیر شوی دی. زواله په حیوان کې، ازوال فی الحیوان، او دغه رنګه په نورو اشیاو کې استعمال کیږي. د لقط یعنی مال ته چې ویلې کیږي، مال د نورک شو او تا مونده هغې ته څه ویلې کیږي؟ زواله او زوال. او که روپۍ د نورکه شوې، ټوپۍ د نورکه شوله، څادر د نورک شو، هغې ته څه ویلې کیږي؟ نو هغې ته لقطه ویلې کیږي. وبه حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة. یو کال بد دی تعریف کې، یو کال پس ببه. ثم عرف وکاءها. اعرف وکاءها معنا د دې څه ده؟ چې بیا او پیژنه وکا ده. وکا څه ته ویل کیږي؟ هغه کم باندې چې دا تړلی شوی دی، د هغې هغه خیر تار چې ورته ویلی کېږي. اصل کې دا اعرف وکاءها و وعاءها و عفاسها دا د څه دپاره دي؟ ولیعلم صدق و کذب من یدعیها، چې معلوم شي صدق او کذب دغه چا چې هغه د دې دعوه کوي چې دا زما دی. نو تا ته به تار معلومي، ته به ورته وایې تار یې څه رقم ته تاو، ته ته به د هغې وعا معلوموي چې وعا معنا لوښی څه رقم ته په څه رقم په بټوه د بټوې رنګ څرنګه و، ته چې وایې دا روپۍ دي یا دا شی ولیدلی و، هغه په څه شي کې دسمال رنګ څه رقم ته و. دغه رنګه عفاس هم دغې ته ویلی کېږي، بکس مکس. نو چې دا شی پکې پروت وي، د وعا معنا هغه هم ده تقریبا. نو دا ځان سره زده کا چې دا د نیر نشي. د دې دپاره چې کلم دغه سړی راشي او هغه تا ته دا علامات ووایي، نو ته پې صدق او کذب دغه داوري والا سړي معلوم کړي. نو ثم استنفق بها، یو کال پس بیا په دې باندې خرچه وکړه، بس خرچ یې کړه. نو په خپل هم خرچ کولی شي، وروسته به راشي. اگر که ته مالدار یې، ښه مالداره مې هم په خپل اخیستی شي. او د بعضې علماو رای دا ده چې په خپل یې نشي اخیستلی. که ډېر زیات غریب وي نو په خپل یې اخیستی شي، خو که غني وي په خپله به یې نه اخلي، بلکې صدقه کې به. زمونږ په پښتو کې چې مثال چې موندلی مال د خدای دی وایي، نو معنا د هغې دا وه چې موندلی مال به صدقه کې په خپله به یې نه اخلي. نو دا زمونږ د فقه حنفي رای ده. هغه صورت کې چې کله ته فقیر نه غني نو صدقه کا. نور علما وایي چې نه، که ته غریب نه یې او ته مالداره مې، نو ته د خپل مال سره ضم کولی شي، ستا شو. او که چېرته 10 کاله پسې هغه خاوند راغی چې داسې رانه ورک شوی و، ته پوه شوې چې صادق دی، نو په تا باندې د هغې ضمانت دی، ته اوس د هغې ضامن یې، هغه ته به دغه خپل شی واپس کې. فإن جاء ربها فأدها إليه، یو کال پسم راغی. فقال له یا رسول الله فزوالة الغنم، سرق حکم دی، زواله د غنم ګډه دې مونده کړله. فقال خذها، واخله دا ګډه. فإنما هي لك ولأخيك، یا بس ته واخلي یا به ستا ورور واخلي. او که پرېم ښوده نو لیوه به یې وخوري. نو په دې کې تحریض دی علی التقاطها، چې دا واخله پورته کا، ځکه چې داسې نه چې ضایع شي او څه شی وخوري. نو ته ځان سره واخله د حفاظت دپاره. معلومیږي دا چې د هر هغه شی چې ستا مخې ته پروت وي، هغه ستا لقطته ده، ستا دپاره د هغې التقاط او راغستل پکار دي، چې کله ته پوهېږي چې که دا زه وانخلمه نو ضایع به شي، نو ته د حفاظت دپاره به اخلي. فقال یا رسول الله فزوالة الإبل، څه حکم دی د اوښانو زواله چې ده؟ رسول الله خو نه ضایع کېږي، نو هغې ته څه شي زواله وایي، پرېږده چې ګرځي.
فغضب النبي صلی الله علیه وسلم حتى احمرت وجنته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخصور شو. داغي وجه دا ده چې کله به هم داسې قمقل سوال نه کې. قمقل سوال باندې سړی څه کېږي؟ پکارېږي چا نه قمقل سوال کې ځان به نه بېوقوفه کې. او احمر وجهه فقال ما لك ولها، سری تالرا او دی اوخ لرا ماها حذاؤها، د سره خپل موزی دي د سفر، وسقاؤها او د سره خپل ګوډه دي، حتی تلقى ربها، تر دې پورې چې مخامخ بشي د غشي د خپل مالک سره. نو هغه خپل ځان حفاظت کولی شي، لیوان میوان نشي ماتولی. نو اولو ته په خپل رسیږي، اوچا اځي کې خپل څانګي خوري. حذا وسره دي په غرونو باندې مخته شي په ارڅ باندې. نو هغه ته څنګه وای چې دا معموم دک پرې د چې ګرځي خپل مالک به واخلي. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح. وبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي وأخبرنا الضحاك بن عثمان حدثني سالم أبو النذر عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت، ان اعترفت مانا څه؟ ان اعترفت اللقطه، کچې تو پیژندل شولا دغه لقطه چاو پیژندل چاو دا خو زما ده، نو ادها ورکه دغه رب دغه مالک ته. و الا کونه پیژندل شولا نو فعرف وعاءها وعفاسها ووقاءها وعددها ثم كلها فإذا جاء صاحبها فأدها. چې صاحب راغې نو بیا ته ضامنې ورکې به. اوس تا مال شو تی اغستی شي، په دې کې د غریب او د مسکین څه فرق نشته د مالداره. په دې باب کې د ګڼو صحابو نه روایتونه د عیاض ابن حمار نم روایتونه راغلي دي. وقال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أحمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها. دا قول الشافعي أحمد إسحاق دي. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يعرفها سنة يوكل بتعريفك، فإن جاء صاحبها كصاحب پیدا شو ولور بکی، وإلا او كصاحب پیدا نشو نتصدق بها، خیرات بپیو کی خو بخپل بینالی. دا قول د سفیان الثوری عبد الله بن مبارک د اهل کوفه والاو دي. لم يروا لصاحب اللقطه ان ينتفع بها، خو اذا كان غنيا او که فقیر به د دوی په نسبت کولای شي. وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا. امام شافعي سے وایي که د مالدار چې سم مال د نراساشي نو بهم ته په نفع اخیستی شي. لأن أبي بن كعب وإذا أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة. سره معنا هغه میانې چې ورته وایي چې خلک یې تاویي د شانه په هغه اوس دې وختونو کې خو بټوۍ استعمالېږي د روپو دپاره، هغه وخت کې به سرې استعمالېدلې. فيها 100 دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها. وكان أبي كثير المال، وكان أبي كثير المال، أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، د مالدار أصحاب رسول الله نو. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها. فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب د پاره رسول الله تویل وی چې تبع ناخلي، ذکر لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ذكر يو دينار نبي عليه السلام ورجل عرفه فلم يجد من يعرفه. النبي عليه السلام ورجل أمر توك بأكله وكان لا يحل له الصدقة.
وقد رخص بعض اهل العلم اذا كانت اللقطه يسيره معنا معمولی شی اسانی معمولی هغه ته ویل کیږي چې ته پوېږي چې د دې پسې صاحب دون نه ګرځي پروا نه ساتي اينت نو کدا چې لقطه مندکړل نو تا د پاره رخصت ورکړې د اهل علم او ينتفع بها چې دی باندې نفع حاصله کی ولا يعرفها او د دې تعریف ته حاجت نشته دی امام ابو داود رحمه الله د جابر یو روایت راغلی دی پاغي کې لیکي داس روایت دی چې رخص لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی العصاء والصوت والحبل واشباهه بلقطته الرجل ينتفع به چې داسې معمولی شی نو سړی په خپل نفع حاصله کی او اعلانونه ونی کی ځکه دا شی معمولی دی وقال بعضهم ان كان دون دینار که یو شی یو دینار نه کمی نو يعرفها قدر جمعه د دې تعریف دیو کی یو جمعه دا قول د اسحاق ابن ابراهیم دی معمولی شی چې دی نو یو کالی تعریف مکه وکړه بلکې یو جمعه وکړه وبه حدثنا عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن سوحان دا سويد بن غفلة چې دی دا د مخزرمینو نه دی وإذا زيد بن سوحان سره وتم زيد بن سوحان مخزرمینو صحابه کې دی دا تابعینو کې دی وسلمان بن ربيعه فوجدت صوتا صوت ولیکيږي د اس دوالو چابک چوتا وي قال ابن نمير في حديثه فالتقطت صوتا فاخذته روان غستو نو قالا دي دو ملګرو راته ویل سکه چې راخلي به بلګرځي ویلانونه وکي دا د چا دي وای ما ورته لا ادعوه تاكله السباع زين پر د مچ وی خوري سباع او لیوان ځکه سرمنه وکړه صوت د چای سرمنی نو لیوان به وخوري لا اخذنه زبر واخلم فلا استمعن به نفب بواخلم فقدمت على ابي بن كعب فسالته عن ذلك وحدثته الحديث فقال احسنت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر فيها 100 دينار فاتيته بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما جدو من يعرفها ثم اتيتها بها وازداد درې کال حکم چې شوی دی یو کال تعریف د دې تعریف پیژنې عبد الله اعلان چې ورته ویل کیږي نو یو کال پورې اعلان لازم دی ودلته چې راغلي 2 کال او 3 کال نو دا په استحباب باندې علما حمل کړي ځکه دا شی کثیرو سل دینار ډیر شی ولکه په دې وخت کروڑ نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتویلا چې درې کال وکا فعرفتها حولا ثم اتيتها بها فقال عرفها حولا اخر فعرفتها ثم اتيته فقال عرفها حولا اخر وقال ابيرا طويل احسي عدتها شماري راگیر کچ دون دی ووعاءها ووكاءها دا یارسس معلوم کا فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الوقف وقف دا څه ضروری نه ده چې ترې درې دغه اعلان وکي بلکې زینو مختلفو لبرزي او الته خلکو ته وی چې ما داسې شی مندلې لري نه خیراته وای حدثنا علي بن حجر انبأ